ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. فلما پس ارکلا فصل چی جدا شو طالوت بالجنود پلخکر خپل سرا قال نوی حضرت طالوت ان اللہ بیشک اللہ تعالی مبتلیکم امتحان کون کے پتاسو مانے ابتلا کے اچون کے تاسو لرا بنہرن پیو نہر سرا فمن شرب منہو پس آغا چاچی اس کلی دا غینا فلیس منی نو دے بنیوی زما دا ڈلینا ومن لم یدعمہو او آغا چاچی انس کلی دا غینا فإنہو منی نو دے بزمانوی زما دا ڈلینا بی الا مگر ناغ سڑے من اعترف غرفتن چی دے واخلی اوبی او چنگ پا چنگ اغسطو سر بیدی پلاس پلوارے فشریبو دے اس کی منہو دا آغینا الا قلیلا مگر نلگ منہم دا آغینا فلما پس ارکلا جاوزہو چی دے مخکشو دا غزائنا ہوا دے والذین و آکسان آمنو چیمان راڑو معو پا معیت داغکے قالوی دی لا طاقت لنا نشتر طاقت من لرا اليوم ننر دے بجالوت پا جالوت سر و جنودی پا لخکر داغ سر دا جنگ قال الذین و آکسانو یظنون چی دی یقینو انہم چی بیکشک دی ملاق اللہ چی دی و ملاوی گا اللہ تعالی سرا کم من فئتن دیر کرتا من فئتن قلیلتن یو ڈل لگا غلبت غالب شوی دا فئتن پا یو ڈل کثیرتن دیر بارے بی اذن اللہ پا اذن دا اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی مع الصابرین امداد دا اللہ تعالی سر دا صبر کون کو ندے شاتا آیاتنو کے دا حضرت طالوت چا حضرت شمویل علیہ السلام اغا مقرر کو کمانڈر دا جنگ مشر مقرر کا پا بنی اسرائیلو بعد دے اول خو بنی اسرائیلو دے مننا دیر پا مشکل آغای تیار شو چوی منو او لخکر وسر روان شو روایتونو کے رازی 70,000 لخکر وسر دا بنی اسرائیل ہوا تو چوہ تو نو چملگ مخ کے لارل نو حضرت طالوت دے قوم تا ہوئے چی سخت گرمی دا ستڑی میئی تند دا قو مخ کے نہر را روان دے اوبر را روانی تک کسپینی سپا اوبر را روانی دی خو خبردار چی دا اوبا با نس کئی کم زڑی چی اوبا اس کلی آنو دے بیا منگ سرا زمنگ پلخکر کے دے جنگ نشی کولے او چی کم زڑی تی زان بچ کم مجاہدہ یو کر زان سخت پاتے کو دے با جنگ کئی دے با جہاد کئی آو کیو سڑے دیر تگئی نو بس یو چونگو بدے راوالی سیوانا دا خو بنی اسرائیلو داشنایان چی ورمخ کی شو آنو خانا گرمی و تند و تقیس پینی یخیو بوی دیوی ما موتا بیادی موتا رازا پہ اب بس خلای پہ کی خدا آخو خیٹی شیناس کڑے یخیو بیوس کلی
اوس ګرم کوکر باندې چې یخې اوبه واچې نو بس دا چل دی سره وشو دی ورمخکې شو دی وی صاحبه دا خو اوس اوږد سفر م کړی دی اوس ستړي یو یخې اوبه م وڅښلې اوس خو لږه ډډه لګول غواړي او دا حضرت طالوت په دی باندې امتحان هم کو ګوره د دنیا کې به تا ته ډېر خلک داسې میلاویږي هر سړی وایي زه حلال کړی چرګ یم او قربان او هر سړی تا ته وایي چې زه ستا عاشق یم او تا نه قربان یم قرباني در کوم خو دا زیات تر خلک دا د پایو عاشقان دي کله چې سخته راشي که نه بیا دا ټول تښتي او بیا ډېر کم خلک په میدان کې پاتې کېږي تاسو به هغه واقعه اورېدلي که نه د پیر صاحب واقعه ده وایي پیر صاحب چې یو پیر صاحب و خانه په لکونو مریدان یو په لکونو باچا والا راغی چې باچا والا راغی وی کتل پیر صاحب نه دا دنیا ته چاپېره ده سیوا باچا پړ کې ویرېدو چې د پیر صاحب خو دوره متقدین او دوره خلق ته او که د لغونې زما مخالفت وکړ د حکومت برله ووایي باچایي ځي پیر صاحب بزرګ و صاحب فراست و الله د هغه په سوچ باندې پوه کړو ورته یې باچا پروا مه ساته داسې سل پاپړ یو لوړ داسې را جمع شوي دي دا مریدان نه دي دا ټول د ممونو عاشقان دي دا د پښتو خلک دی او دې کې چې ته وګورې نو زما به یو یا یو نیم دو مریدان به بس انو هغه وی د باچا سلامت امتحان واله که نه چېرته داسې ټوله مجمع زما راجمعی د مریدانو اجتماع می نه اجتماع کې راشه او راشه ځان سره خپل پوج راوله او ما گرفتار کا او بھائی پیر سے داسې داسې عمل کړی دی او د سزا مرګ ده او که څوک د پیر سے په ځای باندې ځان ورکوي نو پیر سے به پرېږدو سیبا اجتماع دغه سیوا رالل چې رالل پیر سے به راټینګ کو اوس توري موري هر څه خو هغه ګوري باچا ورته وایي چې بای پیر صاحب داسې سزاوار دی چې دله به سخته سزا ورکول غواړي او د ده د بچ کېدو هم دقه یوه لاره ده چې د ده په بدل کې که څوک سر ورکوي هغه د موږ په بانه تاریخ خوري دا لا پیر صاحب دی او هغه چلې خبرې ورپسې شروع کړي یاره په دې ټول مجلس کې صرف یو کاکاو چې هغه پاسې د هغه وی نه زما دا پیر صاحب چې دی که نه دا ما ته معلوم دی چې دا خزبرګ سړی دی ما قتل کا پولیس والا ته دی اوچت کوي بوځئ دننه چې دننه یې بوځئ او درنګ تیر شو نو خرارې شروع شو او دا بار وینه راووته اوس دا نور مریدان خو ګوري چې سړی خو حلال کو سړی خو په توره وو هغه یې وي صاحبه دا چونکې پیر صاحب لوی سړی دی دا په یو سړي نه خلاصېږي یو سر به بل هم ورکو یلی پرېږدو کې نه سر ته قلم کو یوه زنانه ودرېده هغې ما ته خپل پیر صاحب معلوم دی دا ډېر پاک انسان دی انور ټول نه وی دا څه چل خو پکې وکړه ځکه خو راټینګ شو دا ټول اخوا شو زنانه تنه شو بیا هغوی دا خو زنانه ده څوک بل څوک ورسره هم په کار دی دا خو په نیم حساب دی هېڅ څوک نه پاسېدل باچا سلامت پیر صاحب ته راغی حضرت بالکل ټیک دی راته ویلو تا ما ته ویلي چې زما به یا یو مرید یا به یو نیم مرید نو یو سړی او په نیم حساب باندې ښځه وه
باچا سره پیر سے بتوي نه الټا دی وي دا ښځه په یو حساب ده او دا بابا چې دا په نیم حسابو او دا چې څنګه وای اصل کې دا ښځه چې پاسېده که نه نو دې غولي دی چې د ټینډ نه وینې را روانې دي نو د دې دا یقین چې مرګ پکې یقیني دی د دې یقین پوره چې مرګ یقیني دی نو دا پوره د مرګ خولې له ورله او اړومبی مرید چې پاسېدلی نو دغه دا ګمانو کیدی شي ما پرېږدي هغې کې شک و د دې کې شک نه په دقه یو نیم مریدان مې دي نو مقصد مې دا دی بابا عبدالرحمن وایي کله کله د غمونو هوا خوي خپل پردی پکې معلوم شي ای رحمانه دا چې سړی غوړي که نه مالدار او هر څه شلي ټوله دنیا ستا ده ټول خلک ستا خیال ساتي دا خو پته له سړي ته لګي چې کله کمزوره شوې امتحانات در باندې رالل بیا ته ګوره چې تاله څوک لاس درکوي ښه تاسو دا خلک کتلي ني ګوره چې سړی مالداري که نه چېرته د ماسي د لور خاوند دی دا زموږ خپل دی کور ته یې بوځي بیا او سیوا چې سړی خوار شي که نه نو خپل وښیي د کور په ور ودرېږي پردی سړی دی ویې درو دا غلطه دا خو د بل ځای دی بیا هغه نه دننه کوي دا خلک د مال قدردان دی وای خیر که باشو خو که باشو یا سگے مردار باش هر چه باشی باش لیکن اندر کے زردار باش وای خر شا سپی شا خنزیر شا هر څه شا بس زردار شا پیسې را پیدا کا د ټولو خلکو د زړه سره چې غریب یې نه څوک دې تپوس نه کوي الله دې موږ ته بخښنه وکړي علا کل حال اشنایان چې نن هغوی اوبه وڅښلې چې اوبه یې وڅښلې وایي صحبه جنګ نشو کولی چې جنگ نشو کولی صرف او صرف په 80,000 کسانو کې 313 کسان 312 پاتې شو 13 ورسره دا طالوت و ښه ولما کله برزو چې دی ظاهر شو لجالوته هغه جالوت سره مقابلې لره و جنودي لښکر دغه سره نو قالو دی ربنا او رب زمونږه افرع علینا اورې په موږ باندې صبرا صبر وثبت اقدامنا او ثابت کی قدمونه زمونږه وانصرنا الله امدادو کی زمونږ علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې او چې مخامخ شو دا 313 هغه د 3 लाख پوجو 3 लाख پوجو وہی 3 लाख پوج کې سره 313 جنگ کو چې جنگ کو نه دی دعا شروع کړ ګورا کله چې سړی باطل سره جنګیږي که نه یا مقابله یو باطل سره نه په هر چیز کې دا ځان له مزاج جوړ کوي زموږ استاد جی بوي وایي موږ ته خپل شیخ صاحب وي چې بیٹا الله میا سے چپ کے باتیں کیا کرو خدای سره غلی غلی خبرې کو خدای سره غلی خبرې څه دي په لار را روانې چپله دې وشلې الله زما دا چپله براله ته برابرې اوږې خدای ډوډۍ به ته راکې ته دې الله اوبه به ته راکې په روایت کې راځي حدیث کې کم انسان باندې چې د دعا دروازې کلاو شي د باندې د خیر هره دروازه کلاو شي وګوره دعا داسې شی دی که نه د ذکر دپاره یا د تلاوت دپاره دې څیزونو دپاره آدابي دعا غواړي چې په جنابت کې هم دعا غواړه ګوره نه ولا اودس شرط دی دا خو آداب دي چې لاس اوچت کو په آرام داسې نه دا آداب دي بس دغسې انشن روان یا خدای سره خبرې کې خدای زما دا کار وکړي الله زما دا کار وکړي دا سیبا دا معمولی خبره نه ده ګوره دا تعلق مع الله د دې سره چې انسان الله سره څومره جوختیږي تپوس یې مه کوه چې د هر څیز آواز به ړومبی الله ته ورکې اسباب اختیار کا خو ړومبی آواز به چا ته کوو تاسو د نن نه دا ځان سره عزم وکئ بس ګرځئ را ګرځئ که نه نو دعاګانې کوئ او دا ګوره خوش قسمته سړی کوي ښه دا اخوا دېخوا سړی نشي کولی ښه بیا الله وایي فهزموهم باذن الله شکست ورکا هغوی لره په اذن د الله تعالی وقتل داود قتل که داود علیه السلام جالوت لره وآتاه الله او حال دا چې ورکړو الله تعالی دی داود علیه السلام لره الملک باچائی والحکمت او حکمت وعلمو تعلیم ورکړو لره مما د هغه نه یشاء چې اراده یې شوی وه
ولولا دفع الله کچرنو دفع کل الله تعالی الناس خلق لرا بعضم بعض لرا ببعض په بعض باندې لفسدت فساد براغله زمکه کې ولكن الله لیکن الله تعالی ذو فضل خاوند فضل علی العالمین په مخلوقات باندې انو دا لګو خو په الله باندې توکل نه الله ولا غلبه ورکړه او جالوت دا د کافرانو سردارو لوی د دې لوی باړای په اوخ باندې ناستو او ټول ځان پټ کړو صرف دا تندې ښکاراو کله چې میدان ته د حضرت طالوت چې کله پوج منتخب کو نو د حضرت داود علیہ السلام شپږ رونه ودی شپږم داود علیہ السلام پنځه رونه نورو هغه پنځه واړه رونه هغه په جهاد کې شریکو او داود علیہ السلام زکه پاتې کې د کشر د کمزور دی وړو کېو حضرت شمویل علیہ السلام ته الله تعالی بطور وحی دا پیغام ورکو چې د جالوت مقابله لبته حضرت داود لګي د داود علیہ السلام پلار ته حضرت شمویل علیہ السلام چې ته کشر زوی راول هغه به موږ سره جهاد ته ځي ټیک ته جی رايوستو چې پلار اتلل نو داود علیہ السلام خدا غټه بلا پیغمبر نو کشر الکو خو چې کم انسان ته الله تعالی پیغمبري ورکول نو کده ته پیغمبري لا نو ملاو دی په مقام د ارهاس کې د دې اولیاء اخیری مقام ارهاس ته او د پیغمبرانو ابتدایي مقام دی دا نو چې دا داود علیہ السلام پلار ته کنه نو غټ ولا आवाज ورکو ما ځان سره والا زبیدل ختم کو ما ځان سره والا په داود علیہ السلام داسې یو درې کانی را واغست 6 بجې د لاړ د 313 دی اول ته جالوت چې د نو لوی خود کې پټو 3 लाख لخر لاړ دی او دې داسې کمان کې داسې ګرځي نو حضرت طالوت داود علیہ السلام ته ورځپی بچ را روان شو داسې وړو کې لګته اوس هغه ټول پوج ګوري او دا تعلق ناشته او د په الله لاس کې دا کانه نیسله او کنه چې بسم الله کوي شو په کوي وشته نو سیدا کانه را دي تندیله او چې تندیله را د ټول جسم پټو غرب هغه سمې ټمبم چې دې پزما کراو ورځو خانه چې هغه نور پوج داو لیدل چې پوه دا دومره ماشوم ته وګوره ا دې دوره لوی غرګه ته وګوره په دوره غرغي معنی دا خدای خبر چې دا کم کوم دی هغه ټول میدان پرې خود او تختیدل دا د الله غ امداد خو نفهزمهم باذن الله ولولا بیا الله وای کچره د پکول نو بعض لره په بعض باندې لفسد ګورا یو بدمعاش راوچت شي کنه تاسو به خیال کړی د موږ دی علاقو کې یو سړی بریت تا وای کله یو دکاندار له سوال جواب لګي دوره پیسې راولېګا کله یو ته ودرېږي کله بل ته ودرېږي بعضې لوی پلیت سړی خلک ته ډېر تنګي د خلکو عزتونه علي دی بدماشي کوي نو عزتداره سړی دا بدماشي هر چاله ورځي خو عزتداره سړی او شریف سړی هغه وایي که ما نه کلاشنکوپ او دا سیسټم راواغسته که نه نو بیا لکه زما د عزت به پاتې نه شي داسې بیا دا د آرام دا ژوند او د خپل غم خادای دین دا نه پاتې نو هغه دې د وجې غږ نه کوي ادې مستیږي نو خانه دې لږ وخت مست یو تسواج نو خدای په یو بل را پیدا کی چې یو بل را پیدا کی نو دې سپلای کی نو بیا دا غبل را چلیږي بیا خلکو ته سوال جوابونه کوي نو هغه خدای یو بل را پیدا کی نو دې سپلای کی الله وای کچره دایې په بل باندې داسې د پکو نه کنه نو په دنیا کې بلوي پسا سیب چې یو بدمعشو او داغه راجو او هغه ته چا کش نشو کوله او هغه چا خوازول نشو نو بیا خو به داغه چې سوي نو هغه به کېدل نو تاسو کتلی نی تاسو چې چېرته ما ته ووایي دا کوم بدمعاش ګوټې راوتئ تاسو چېرته یو ولیده چې دا خپل عمر یې چېرته سم رضای ته رسولي خو دغه 20 کاله 25 کاله 30 کاله چې کېږي نو سپلای کي دې کې هم د الله لوی کرم دی ښه دا درنګي او د درنګي چې زور ځي که نه په درنګو مه خفه کېږئ په درنګو مه خفه کېږئ دا خو دا خلک هسې غم قادای له ورسره خفګان وکړي داسې چل دی داسې چل دی دا کچر خلک دی الله دې د کچرو نه دنیا پاکه کړي ښه چې د خلکو عزتونه ته په ارام ني د خلکو مالونه ته په ارام ني هغه لا انساني
او اوس خو خال صاحبه اوس خو دا خلق نه دي اوس خو شرمخان دي اوس خو بدار انسان نه بس ځان ساتي اوس خو د خلکو په چا اعتماد نشي کولی نه څوک د چا عزت پرېږدي خلک وږي شوي دا ګوره دا هغه دغه دا واقع چې شوې وه دا د بینک ته ګوره په چا به زړه اعتبار کوي خان خپل افسر و او په خپله یې برتي کړی و او داسې ظالم و چې یو نیم لاک تنخواه یې په خپله اخېسته نو ځان هم تباه که بدبخته او هغه ماشومان هم یتیمانان پاتې کړل څومره ظلم یې وکړ نو په چا به اعتماد کې سړی څه ویلی نشي ولکن الله ذو فضل علی العالمین تلک آیات الله الله وی دا آیاتونه د الله تعالی نتلوها من لولو دی لره علیک پتا باندې بالحق په حق سره وانک بشک پیغمبر ته چې لمن المرسلین ته د پیغمبرانو نه الله وی دا حق آیاتونه دي ګوره قرآن حق بیان کوي شپ شپ نه کوي زپا خبره کوي الله دې موږ په قرآن مجید پوه کړي ښه بس فلما ارکلا فصلا چې جدا شو طالوت بالجنود په لښکر سره نو قال وی ان الله بشک الله تعالی مبتلیکم امتحان کوي پتا زمانه بنهر په یو نیر سره فمن منو چې اوس کدا غینا فلیس مني دی بنی وی زمانہ ومن لم يدعم اغه چې انس ک فینو پس بشک دی چې دی مني دی به زمانه الا مگر نه اغه سړی منع اعتراف چې چنګ اغه غرفتن چونگ بیدی په یو لاس سره فشربو منه د یسکل د منه د اغینا الا قلیلا مگر نه لګ منهم د اغینا فلما ارکل جاودو چړوان شو د اغینا هو دی والذین واکسان آمنو چې ایمان راوړ ماو په مایت دغه کې نو قالو دی لا طاقت لنا نشتره طاقت الیوم نن رد من لرب جالوت په جالوت سره و جنودی په لخر دغه سره نو قال الذين واکسان یظنون چې د دې یقین دا انهم بشک دی ملاق الله چې دی ملاقات کوي الله تعالی سره کم من فیاتن ډیر واره یو ډله قلیلتن لگا غلبت غالب شي د فیاتن کثیره پاغه ډله ډیره مان باذن الله پیدند الله تعالی والله الله تعالی امداد الله تعالی مع الصابرین سره د صبر کو نه دی ولما کلا برزو چې د خارج لجالوت جالوت سره والجنود او لخر دغه سره د پاره د جنگ نو قالو دی او رب زمنګا او قالو دی ربنا او رب زمنګا افرع علينا الله اوره په موږ باندې صبر وثبت اقدامنا الله ثابت ساده قدمونه زمنګا وانصرنا الله امداد کی زمنګا علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې فعزموم نشکست ورکا غیل رب باذن الله پیزند الله تعالی وقتل داود وقتل ک داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاه الله ورکړو غلر الله تعالی الملک باچای والحکمت حکمت وعلمه تعلیم ورکا لر مما اغه یشاو چې را دی شیوا ولولا دبع الله کچرینو دبع کل الله تعالی الناس خلق لرا بعض لرا ببعض په بعض معنی لفسدت الارض فساد براغله ازمکه کې ولکن الله لیکن الله تعالی چې ذو فضل عاون د فضل علی العالم